تنگ بازار د تخبې ډومبې او زوړ بازار دی چې خپل یو تاریخي مقام لري. تاریخ لیکي چې د زیاتې آبادی او د بازارونو د نشوالي له وجه دلته ځایي خلکو ډیر زیات راشو او دغه وجه ده چې دې ته تنگ بازار نوم ورکړی شو. د ولس وینا ده چې دغه وخت دا یو ځانګړی بازار و چېرته چې د ژوند ټول ضرورتونه ترلاسه کېدل. په تاریخ په نسبت باندې د دې یو بل غټ اعزاز دی دا اصل دی چې په دې کې حلافت حکیم صاحب دوکان و چې هغه په تحریک حلافت 1920 کې حصه اخیستې وه. بل دې کې د تحریک پاکستان ستر نوموړی شخصیت قاضي عبدالعلي مسر چې یو ډېر لوی ادیب تېر شوی دی هغې کې د وطن دواخانې په نوم باندې د دې دوکان. بل دې سره د امیا بازار چې دی په دې سره د تحریک پاکستان نوموړی شخصیت بل حکیم عبدالمالک مجاهد چا چې حاجي صاحب ترنزو علاج مم کو هغه دوکان دا تغبې نوموړی شخصیت تېر شوي دي. په دې وجه دا بازار یو تاریخي بازار په دې دی چې دې کې داسې شخصیتونو دوکانونه مو باقي دې کې چې کوم د تجارتي لحاظ دا یو اهم بازار و. ما تاسو ته ویل چې دې سره منډیانې وغیره وي او تغبې آبادي چې زه ویم د دې بنیاد شروع شوی دی دا به غلطه نه وي. دا خو تاریخي لحاظ سره ډېر زوړ بازار دی تقریبا دا د 120-110 سال نه قایم نه دلته تغبې پیله بازار دا دی. دلته هندوان هم پاتې شوي سیکان هم پاتې شوي دي زموږ مشران هم دلته پاتې شوي. زما خو دلته بچپن نه دلته کاروبار کومه پلار مې و بیا مې وروڼه و زه مې پکې خو د دې بازار چې مخکې کوم خو نو اوس هغه خوند د دې نشته دی. دلته به هر قسم کاروبار و کپړې به و د مسالې به و ډاکټران هم دلته تېر شوي میډیسن والم خو هغه خوند د دې بازار اوس نشته دی. صرف بازار په نوم پاتې شوی تنگ بازار خو هغه خوند نشته دی اوس. دا تخبې تنگ بازار د ډېرې زمانې دی دلته دا د هندوانو د وختو ډېر مشهور بازار و. دلته چای او مساله د دې ځای زمونږ ډېر مشهور شیونه دي اوس هم زمونږ شیونه ډېر خرڅېږي او موږ نه خلک د هغې پسې ډېر لرې لرې ځای نه خلک راځي. د سن 1968 نه زه کاروبار کوم دلته او زما مخکې زما والد صاحب دا کاروبار کوو. زما په میا بازار کې د سپلو دوکان دی. تنگ بازار دی ته تنگ بازار ځکه وایي کنه چې دا ډېر زیات تنګ و او دا ډېر تاریخي حیثیت لري. دلته د دې سره نه چې واز د دې سره پورې راوځي دنیا دوکانونه 72 دوکانونه دي پکې. په دې کې هر شیز ملاویږي که مساله یا دی که کپړې یا دی که روج یا دی هر قسم دې کې ملاویږي او دې ته دنیا لارې وتې دي شارټکټ لارې وتې دي. هر سړی راتلی شي دې نه هر څه ځان له وړی شي. مهمه ده چې د ثقافت او د کلتور صوبایي مشران دې تاریخي بازار لا یو خاص پاملرنه ورکړي. څنګه چې د تخبې په تاریخ کې د تخبې اثار قدیمه یو ځانګړی نوم لري همدغه شانتې د تخبې په تاریخ کې د تخبې تنگ بازار یو لوړ مقام لري. کیمرامین شیر علي سره احمد ادم مومن سباون ټي وي تخبې.